ګرانو کتونکو د تفهیم یو کامران خټک نن نوخار کې لمحه به لمحه او وخت په وخت سیاست دا بدلیږي، د سیاست هوا بدلیږي، رخونه بدلیږي، کارکنان بدلیږي، تنظیمونه بدلیږي، ټوپۍ بدلیږي. په نوخار کې د وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک زوی اسحاق خټک هغه د خپل ډور ټو ډور انتخابي مهم کمپین هغې کې ډور ټو ډور مهم چې دی هغه نن شروع کړی دی. او بل طرف ته په عین موقع باندې د پی ټی آی ضلعي سپهسالار هغه بدل شو. ملک ابرار چې کوم ړومبی د پی ټی آی دلته تنظیم سازي شوې وه، عمران خان د غټې جلسې نه پس الیکشن نه پس او الیکشن ګټلی شوی، نو ملک ابرار هغه ټیم کې صدر و. دغې حوالې سره به تاسو سره انتهایی اهم خبرونه شیر کوو. پاکستان کې وخت په وخت مرکزی سطح باندې سیاست کې تبدیلی راځي. مونږ به خبره کوو د نوخار د سیاست. نوخار کې سیاسي سرګرمیانې عروج باندې دي. یو طرف ته جوړ توړ، کارنر میټینګ، جلسې، رابطې، مختلف هر حربه د ووټ حاصلولو دپاره استعمالیږي، کوششونه کیږي. دې ټیم کې خبره به کوو د نوخار تحصیل، خبره به کوو د پبو تحصیل. تاسو سره پرون مونږ خبره د پبو تحصیل شیر کړې وه چې پبو کې غټ خبرو افتخار علي شاه پیپل پارټۍ هلته ټیکټ ورکړی دی. نوخار سیاست، نو نوخار کې بیا نننی خبر دا دی غټ چې د نوخار بلاول بټو زرداری چې کومه جلسه ده د هغې دپاره یو های پروفایل چې کوم د هغې سیکیورټي دستې وي ټیمو هغه یې دوره کړې ده، دلته یې ملاقاتونه کړي دي او واپس تللی دی، جلسهګاه یې کتلې ده. دې سره سره زمونږ دوره مختلفو علاقو پبو، نوخار، جهانګیرې، بدرشي کلو دیهاتو کې ګرځېدلي وو. هغه خبرې به هم تاسو سره شیر کوو. راتاویږم خپل ملګري کامران خټک ته. کامران څه به خلکو سره شیر کولی؟ تفهیم بھائی نن خو ډېر زیاتې سرګرمیانې وي. بلدیاتي انتخابات چې کوم بلدیاتي انتخابات چې کوم روان دي په موږ یو په پوره صوبې کې نوخار ډسټرکټ کې چې دی سرګرمیانې انتهایي ډېرې تیزې دي، دلچسپې هم دي. لوی پروګرام چې دی په مانکي شریف کې 19 نومبر باندې بلاول بټو چیرمین دی، هغه شمولیتي جلسه ده، هغه خټک به پکې شمولیت کوي. او دې سلسله کې بلال بټو چې کوم سکیورټي ذمه دار دي هغه نن راغلي وو. باقي دا کوم ګراوند کې دی جلسه منعقد کړې ده، هماغه ځای معاینه یې وکړه، هر پهلو سره سکیورټي زاویو سره یې وکتو. دا سره سیند پولیس سکیورټي حکام چې دي هغه هم راغلي ولې چې بلال بټو او اسف علي زرداري چې کوم خوازین سیند پولیس سکیورټي لوی ذمه دار افسران هغې راځي او ټول ګوري، مخکې نه هغې جایزه اخلي او هماغه ځای ګوري چې سکیورټي څه کمې وي نو دلته مقامي کوم اډمنسټریشن وي نو هغې سره سلا مشورې وکړي، هدایت ورته ورکړي، هغې مطابق سکیورټي انتظامات هغې مکمل کړي. نن هغې راغلي وو، هغې سره پاکستان پیپل پارټي خیبر پختونخوا چې صوبایي صدر و نجم الدین خان هغه هم ورسره و، نور ضلعې پسې د کوم عهدیدار و هغه هم ورسره و. هغې ته پوره بریفینګ کوم کمیو په سکیورټي کې هغې آګاه کړو، ضلعي انتظامیه او نوشهره د پولیس حکام یې آګاه کړو. نو یو ماسټر پلان د بلال بټو د راتلو دپاره د سکیورټي انتظامات تیارېږي. بل طرف ته بلال بټو دپاره یو لوی ګیدرینګ دپاره هم پیپل پارټي تنظیمونه چې دا متحرک شوي دي او دوی رابطې کارکنانو سره شروع کړي چې ګڼ تعداد کې راولي دا جلسه کامیابه کړي. ولې دا پرویز خټک کلی دی او دلته کې د هغه ورور دی، هغه پاور شو په کوشش کې دی چې پرویز خټک چې دلته کومې جلسې کړي دي اوس پرې چې هغه لویه جلسه دلته وکړم او زه دا ثابت کړم چې اصل طاقت سرچشمه چې دا پرویز خټک نه دی، لیاقت خټک دی. دغه لپاره کوششونه شروع دي. ګرانو کتونکو دې سره سره د نوخار عوامي نیشنل پارټۍ کې نن یو غټ شمولیت شوی دی. پراچا قوم نه ډېر ګڼ تعداد کې سامایدین دي، نو هغه ANP ته شامل شوي دي. نو شرکلا یو ډېر لوی اهمیت لري، اهمیت ورته حاصل دی په سیاست کې، ډېر غټ ووټ بینک دی او دغه یو امپرومنټ غټ شوی دی.
بل طرف ته په نوخار کې د وزیر دفاع پرویز خټک او د هغه زوی اسحاق خټک د هغه د تحصیل نظامت جوړ توړ رابطې هر قسمه کوششونه هغه شروع دي. دې حوالې سره به څه وایي؟ تفهیم یو پیله تاسو وایي چې هوایي نیشنل پارټي کې پراجګان فرینډي لوی ګروپ کې شامل شو. بالکل تفهیم دا وایي خپل ناظرینو ته مونږ چې پراجګان کوم چې کم دی نو اوس چې ضمني الیکشن کم شوی پی کې 63 لږ وخت مخکې شوی نو په هغې کې هم چې تحریک انصاف په دغې پراجګانو کوم محله ده ساول قانوني کې هلته هغوی ډېر لوی شکست خوړلی و. هغه پولیس سټیشن والي چې و نو هلته کې تحریک انصاف ته ډېر کم وکټونه میلاو شوي. پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار چې و اختیار ولي هغه پوزیشن هلته نور بل امیدوار نه تیز و هغې هلته کامیاب شوی په دې پولیس سټیشن والي. نو پراجګان فیملي چې دی نو هغوی پرویز خان خفګان محسوس کوي او ولې چې هغوی چې پرویز خان چې کم دغه کم چاته ذمواري مشري حواله کړې وه نو هغه د موږ مشر نه دی. په دې باندې هغوی ډېر وخت نه خفګان محسوس کوي او هغوی وقتا فقتا دا ثابتوي چې موږ پی ټي آی نه او بیا پرویز خان موږ. بل طرف ته ګرانو کتونکو په بو کې پیپل پارټۍ یو ښه خپل جیاله کارکن افتخار علي شاه له ووټ ټیکټ ورکړی دی تحصیل نظامت دپاره. هغې خپلې جلسې هغې جرګې هغې چې کوم کار نن میټینګ دی نن یې خټکنامه کې ډېر زیات پروګرامونه کړي دي. په هر حال کارکنانو سره لګیا دي او هغوی هم خپل جوړ توړ رابطې او جلسې کارنر میټینګ دا شروع کړل. دې سره سره خبره به کوو دې خواته په نوخار کې د نوخار سیاست یو بدرشي پکې خاموش وي نو دا هم نشي کېدی. بدرشو کې هم هلې ګولې شروع شوي. مونږ بدرشو ته هم تللي او بدرشو کې مو د که ووایو نو د پرویز خان د سیاست استاد قاضي اعظم لاله هغوی سره هغه فیملي سره پوره ملاقات وشو. تاسو سره انټرویوګانې شیر شوي دي. دغه میټینګ باره کې به هم کامران خټک نه تپوس وکړو چې د دې لوبې لوباب به څه ورکوي. تفهیم یې موږ خپل ناظرینو ته وایو چې بدرخو چې دی مشرکین سره منسلک یو ایریا ده او دلته مونږ دا وایو چې دلته سیاست استادان پاتې کېږي. خاص کر امجد اعظم چې دی او قاضي اعظم باندې مشهور دی هغه چې دی پرویز خټک د هغه نه سیاست ته مخکې راغلی هغه سیاست ته مخکې راغلی بیا پرویز خان چې سیاست ته راویستی دی پروموټ کړی دی انټر کړی دی امجد اعظم قاضي اعظم انټر کړی دی او سیاست کم رموز چې کم دي نو هغه ته قاضي اعظم ښکلي دي. دې لحاظ سره مونږ ویلی شو چې قاضي اعظم چې دی هغې پرویز خټک سیاسي استاد دی. بل تفهیم مونږ دا وایو چې کله پرویز خټک په سیاست کې داخل شوی او د ملک فیملي ملک ابرار کم فیملي دا قاضي اعظم دی نو دلته پرویز خټک اوسه پورې بېللي نه ده. دې وجه پرویز خټک همیشه دی چې دا بدرخو چې دی ما دریم کور دی. امین خټک چې مخکې الیکشن کولو ډسټرکټ کونسل نو هغه ته دا خطر وه چې په بدرخو کې به زه بیرم نو هغه چې کوم حدبندي کې ده حلقه بندي کې ده نو په هغې کې انتخابي حلقه بندۍ کې بدرخو یې ځان لرې کړی و. دې خطرې چې دلته به زه شکست کړم بیا میا جمالشاه چې کوم صوبایي اسمبلي الیکشن کولو نو په هغې کې هم دی حلقه بندۍ کې بدرخو یې ویستی و. دا ګډ دی دې ګډې دې وجې سره دا د پرویز خټک ګډ دی. دلته پرویز خټک چېرې شکست نه خوري. اوس چې بلدیاتي کوم الیکشن روان دی نو اوس د نه څه حلقو باندې چې دي نو هغې باندې د تحریک انصاف کوم امیدواران دي هغه پکې بلا مقابله کامیاب شو. نن هغې میډیا سره خبرې مو دا غټه خبره بل مونږ خپل ناظرینو ته وایو چې تحریک انصاف چې دی په عین الیکشن دوران کې هغوی خپل ضلعي کپتان چې دی هغه بدل کو ملک ابرار غټ امپروومنټ دی. ملک ابرار چې دی نو هغه ته ضلعي په صدارت یې بیا حواله کو. مخکې هغې د تحصیل صدر و تحریک انصاف بیا جنرل سیکرټري و پاکستان تحریک انصاف نو هغې چې کله جنرل سیکرټري و تفهیم مونږ ناظرینو ته وایو چې نوخار ډسټرکټ چې دی نو هغې کې پاکستان تحریک انصاف 15 واړه صوبایي اسمبلي سیټونه او 2 د قومي اسمبلي سیټونه دی ګټلي وو. هغه وخت دا کریډټ که مونږ وایو ملک ابرار تاسې د جنرل سیکرټري ډېر زیات اکټیو نو دا به دروغ نه دي. اوس دې اکټیو د متحرک کېدو د وجه ملک ابرار ته بې ذمواري حواله شوه. نوخار ډسټرکټ د تحریک انصاف صدر وټاکلی شو.
نو هغه راتلو سره نن میډیا سره خبرې مو کوي خپل یو ویژن مو وکړو خپل حکمتي عمل مو وښوله او دا دعوه یې وکړه چې نوخار ډسټرکټ کې چې 3 سټو دي تحصیل نظامت درې واړه مونږ صاحب کوو او تحریک انصاف جیب په پای باندې کېږي. ګرانو کتونکو دا ټولو نه هم خبر او غټ خبر چې په عین موقع الیکشن د جنگ میدان ګرم دی او په دې ټایم کې د پی ټی آی تنظیمي سپه سالار بدلیږي نو دې کې به هم ډېر غټ راځي. به هر حال راتلونکی وخت به ګورو او بیا به نور خبرونه تاسو عیسی خټک چې دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم امیدوار دی پرویز خټک فرزند دی عیسی خټک هغه باقاعده په نوخار ډسټرکټ کې کمپین مخکې نه شروع جوړتوړ مخکې نه شروع اوس هغه باقاعده ډور ټو ډور هغه مهم نن شروع کو. بالکل هغه چې کوم څومره سپورټرز دي هغوی خپل یو حکمت عملي نن اعلان وکړو او څومره چې سپورټر دي نو هغوی کو دیهاتو په سطح دي په دغه خیال کې کو په سټي په سطح دي نو ټول ته هدایت ورکړو چې تاسو ډور ټو ډور کمپین شروع کړئ. نو تحریک انصاف ورکران چې کوم دي پرویز خټک چې کوم ذاتي ګروپ سپورټرز دي نو هغوی په نوخار تحصیل نظامت چې کوم حلقه ده ډور ټو ډور کمپین شروع کړی دی عیسی خټک د کامیابۍ لپاره. او موږ وایو چې دا یو ډېر ښه اقدام دی. تحریک انصاف خپل امیدوار په دې تحصیل نوخار نظامت کامیابولو لپاره کار نه میټینګونه هم مخکې شروع اوس ډور ټو ډور کمپین شروع کړو یا پکې وخت شته دی. نو موږ دا یو چې اندازه دی چې څومره وخت راځي پولینګ نو هغې نه مخکې به د دا ډور ټو ډور کمپین دی مکمل کړی وي او د عیسی خټک چې کوم پیغام دی دا به کور په کور باندې رسولی. بالکل دا خبره صحیح ده. ګرانو کتونکو دغه ننني اهم خبرونه لمحه به لمحه زموږ ویډیوز پوسټونه مختلف ټیمونه دې ټایم کې خواره دي او هغه تاسو سره د مختلفو علاقو خبرونه شیر کوي. موږ په خپله چې سهار 9 تر د شپې 12 پورې لګیا یو چې کوم ځای کې سرګرمي وي او ور رسېدی شو نو هغې ته ځان ور رسو او آن د سپاټ موږ تاسو ته هغه ریپورټینګ در رسو. نو د بل لایو پروګرام پورې تاسو نه اجازت غواړو. د الله په